أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أو كما قال عليه السلام. کدی عمل اکړه ضرور په قرآن باندې، کدی عمل اکړه ضرور په قرآن باندې، دنیا به زر شي قدمونه په جهان باندې. معزز سامعین، زه ستاسو په وړاندې د قرآن کریم خصیت باره کې چند معروضات پیش کول غواړم. د خالق کائنات نه دعا کوم چې اول ما ته د صحیح وینا کولو او ثانیا موږ ټولو ته پرې عمل کولو توفیق رانصیب کړي. امین وایي. سامعین کرام، قرآن کریم د الله تعالی هغه آخري کتاب دی چې دې کې د تېر شوو آسماني کتابونو مناسب تعلیمات شته. الله تعالی دا کتاب ارفع و اعلی ګرځولی دی. الله تعالی فرمایي: ذلک الکتاب لا ریب فیه، یعنې دا هغه کتاب دی چې دې کې د شک او شبهې هېڅ ګنجایش نشته. معزز سامعین، ما د قرآن نه تپوس وکړو: ستا نوم څه دی؟ قرآن جواب راکړو: بل هو قرآن مجید، زما نوم قرآن مجید دی. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ستا جبه څه ده؟ قرآن جواب راکړو: بلسان عربي مبین، زما ژبه عربي ده. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ستا د عبادت ګرنټي چې اخیستې ده؟ قرآن جواب راکوي: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، زما د عبادت ګرنټي الله تعالی په خپله اخیستې ده. ما د قرآن نه تپوس وکړو: دا کې خو د شک څه ګنجایش نشته. قرآن جواب راکوي: ذلک الکتاب لا ریب فیه، ما کې د شک هېڅ ګنجایش نشته. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته چېرته وې؟ قرآن جواب راکوي: فی لوح محفوظ، زما مسکن لوح محفوظ و. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته چا دنیا کې راوړی؟ قرآن جواب راکوي: نزل به الروح الامین، زه جبرائیل امین علیه السلام راوړی یم. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته به چا نازلي؟ قرآن جواب راکړو: نزل علی محمد، زه به محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازلم. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته چا طرف ته راغلی؟ قرآن جواب راکوي: تنزیل من رب العالمین، زه رب العالمین د طرف ته راغلی یم. ما د قرآن نه تپوس وکړو: په کومه میاشت کې راغلی؟ قرآن جواب راکوي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، زه رمضان مبارک په میاشت کې راغلی یم. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته ولې راغلی؟ قرآن جواب راکوي: هدى للناس، زه انسانانو د هدایت لپاره راغلی یم. معزز سامعین، د قرآن کریم ډېر فضایل دي. نبي کریم علیه السلام فرمایي: ان اشراط امتي حملة القرآن، زما د امت معزز خلک عاملین د قرآن کریم دي. الله تعالی فرمایي: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنې که قرآن کریم موږ په غر باندې نازل کړی وی، نو غر به ټوټې ټوټې شوی وی د الله د یاد د وجې نه. معززو، ستاسو په وړاندې یو واقعه پیش کول غواړم. یو ځل په دهلي په چوک کې یو پادري خپل انجیل راوړی و او نارې وهلې چې مسلمانانو، ما خپل انجیل راوړلی، تاسو خپل قرآن کریم راوړئ. دواړه به اور ته ور واچوو، قرآن کریم وسوځېدو، نو ستاسو کتاب په ناحقه که انجیل وسوځېدو، زه او زما کتاب په ناحقه. خلکه شاه ولي الله صاحب ته راتلل. شاه ولي الله صاحب ته ټوله واقعه بیان کړه. شاه صاحب را روان شو، یو کس ورته وویل چې شاه صاحب یو کتاب ځان سره راواخله. شاه صاحب ورته وویل: کتاب پرېږده، ځه راځه چې دواړه لاړ شو. چې کله په چوک ته راورسېدل، چې ویې کتل، دغه پادري بیا هم دغه چغې وهلې. شاه صاحب ورته وویل: تا دا چغې وهلې؟ پادري جواب ورکړو: او. شاه صاحب ورته وویل: کتاب پرېږده، راځه زه او ته دواړه به اور ته وداږو. که ته وسوځېدې، ته ستا کتاب او ستا دین په ناحقه، که زه وسوځېدم، زه زما کتاب او زما دین په ناحقه. پادر چې دا خبره واورېده، د چوک نه یې منډه کړې او وتښتېدو او دا خبره یې وکړه چې ما خو په کتاب کې لیکل مګلي، په ځان خو کې لیکل نه مګلي. شاه صاحب ته بیا یو کس وویل چې شاه صاحب که دا کس تاسو ته په دې راضي شوی وی او اور ته یې دانګلي وی، نو تا به څه کول؟ شاه صاحب ورته وایي: زما د کړپ قسم وي، که دا کس ما سره راضي شوی وی په دې او اور ته یې دانګلي وی، نو ما به هم اور ته دانګلي وی او دا مې عقیده
پورته مسرو جوړاوته وي دا قرآن کریم فضیلت دی زه خپل تقریر په دې اشعارو سره بس کوم رضينا قسمة الجبار فينا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن المال يبقى لا يزال والسلام